شرابي چې په دنیا کې د شرابو نه توبه ونه باسي، مدمن الخمر وي، تل لپاره شراب څکي، چې کله مړ کیږي د دې به شهادت کلمه نه نصیب کیږي، د دنیا نه به بې ایمانه ځي او ځای به جهنم وي. لکه چې تاسو د حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله واقعه هم واورېدله. لکه څنګه چې شراب حرام دي، همدارنګه چرس هم حرام دي. چرس د بنګو څخه جوړیږي او علما فرمایي چې د شرابو په ډول دا هم حرام دي. او ځینې علما دا وایي هغه څوک چې شراب څکي او هغه څوک چې چرس څکي دواړو ته به یو ډول سزا ورکول کیږي. او علما وایي چې چرس د شرابو څخه ډیر زیات تاواني دي، ځکه چې د چرسو د وجې نه دماغ هم خرابیږي او طبیعت بېننګه کوي، تر دې چې سړی غلا، جنگ او وژنې ته لاس اچوي. که هغه شراب وي که هغه چرس وي، دا دواړه سړی د الله رب العزت د یادولو او د مونځو عبادت څخه بې پروا کوي. نو هر هغه څه چې تا د الله د یاد نه، د الله د عبادت نه بې پروا کړي، هغه حرام دي. نو چرس هم حرام دي. او علما وایي چې د شرابي په ډول الله رب العزت به چرسي ته هم عذاب ورکوي. او ځینې عالمان د چرسو د سزا په هکله کې چوپ پاتې شوي دي. هغوی وایي هغه څوک چې چرس کی هغه ته به د شرابي څخه لږ سزا ورکول کیږي، ځکه چرس په دماغو کې بدلون راولي، خو داسې مستی نه راولي لکه شراب چې راولي. خو په هره طریقه سره شراب هم حرام دي، چرس هم حرام دي. مسلمان دې لپاره نه دی پیدا شوی چې هغه په دنیا کې یا شراب وسکي، یا چرس وهي، یا سګرټ یا نور بدو بلا، بلکې دې لپاره پیدا شوی چې هغه الله یاد کړي، د خپل ټول ژوند د الله رب العزت د اوامرو د احکامو مطابق تیر کړي، دا نه چې هغه په نشو کې اخته وي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. او بل دا چې هغه څوک په دنیا کې په نشهیي توکو باندې اخته وي، که هغه تریاک وي، چرس وي یا شراب وي، په قبر کې به د هغه مخ د قبلې نه ګرځي. امام ذهبي رحمه الله بله واقعه په خپل کتاب کې ذکر کړې. هغه فرمایي عبدالملک بن مروان ته یو ځوان ورغی او ډیر خفه او په ژړا یې هغه ته ویلې چې امیر المؤمنین ډیره لویه ګناه مې کړې ده، آیا زما توبه منل کیږي؟ عبدالملک بن مروان ورته ویل ستا څه ګناه ده؟ هغه ځوان ورته ویل ګناه مې ډیره لویه ده. بیا عبدالملک بن مروان ورته ویل الله ته توبه وباسه، الله رب العزت د خپل بندگانو توبه مني او د ګناهونو بخښنه ورته کوي. هغه ځوان ورته ویل چې امیر المؤمنین ما قبرونه سپړل، عجیبه غوندې حالات مې ولیدل. امیر المؤمنین ورته ویلې ته دا واقعه ماته بیان کړه چې تا څه ولیدل؟ هغه ورته ویلې چې یو شپه مې یو قبر ته ورښکته شوم، ومې لیدل چې د مړي مخ د قبلې څخه اوښتی دی. زه د هغه څخه وویرېدم، د قبر څخه د راوتلو اراده مې وکړه. چا راته آواز وکړل او ویې ویل چې د دې مړي څخه پوښتنه نه کوې چې مخ یې ولې د قبلې څخه اوښتی؟ ځوان وایي چې ما ورته ویل چې ولې د دې مخ د قبلې څخه اوښتی دی؟ هغه آواز کوونکي راته ویل د دې مخ ځکه د قبلې څخه اوښتی چې دې په لمانځه کې ناراستي کوله، دا د دې سزا ده. بیا بل قبر ته ورښکته شوم، ومې لیدل چې د مړي څخه خنزیر جوړ شوی دی، په زنځیرونو باندې تړل شوی او د اوسپنې کړۍ په غاړه کې دي. زه ورڅخه ویرېدلم، د راوتلو اراده مې وکړه. بیا چا راته آواز وکړه چې ته پوښتنه نه کوې چې دا ولې په داسې عذاب باندې اخته دی؟ نو ما ویلې چې دا ولې په داسې عذاب باندې اخته دی؟ هغه آواز کوونکي راته ویلې چې ده په دنیا کې شراب څکل او د توبې ایستلو څخه پرته دا مړ شوی دی، نو په قبر کې دې نه خنزیر جوړ شوی. او دریم قبر ته ورکته شوم، ومې لیده چې مړی د اور په میخونو باندې په ځمکه کې تړل شوی دی او ژبه یې د شا خواته راوتلې ده. زه د هغه نه هم ویرېدلم. بیرته د راوتلو اراده مې وکړه. بیا چا راباندې آواز وکړه چې د ده د حال پوښتنه نه کوې چې دا ولې په داسې عذاب اخته دی؟ نو ما ته وویل شول چې دی به په دنیا کې د خپلو متیازو او د خپلو پلیتیو څخه ځان نه ساته
لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې عام عذاب د قبر هم د دغه قطراتو د متیازو نه ده چې یو انسان ځان ترې نه ساتي. او بل دا چې د خلکو ترمنځ یې خبرې وړې راوړي دا د ده سزا ده. بل قبر ته ورکته شوم چې په هغه کې اور بل دی، د هغه نه زه هم ویرېدلم را ووتلم. د هغه حال پوښتنه چې ما وکړه نو ما ته ځواب راغی چې دوی به په مونځ نه کو، په مانځه کې به سستي کوله. 5م قبر مې چې سپړه ومې لیدل چې قبر دومره پراخ دی چې څومره سترګې کار کوي او په هغه قبر کې رڼایي وه او مړی په خوشحالي سره ویده و او د هغه نه رڼایي خپرېدلې او ښایسته جامې اغوستې وې. د هغه نه زه هم ویرېدلم، د وتلو اراده مې وکړه. بیا ماته وویل شو چې د دې حال دا و چې دی به په دنیا کې د الله رب العزت پیروي کوله، د خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو په رڼا کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې، همدارنګه د الله رب العزت رضا به تل لپاره دی په خپل ژوند کې تیروله. هیڅکله دې خلاف یعنی د الله د اوامرو د احکامو نه سرغړونه نه ده کړې. نو الله دومره عزت دې ته په برزخ کې ورکړی او الله رب العزت به دا په آخرت کې جنت ته بیایي. عبدالملک بن مروان ویل چې دا د ګناهګارانو لپاره پند دی او هغه څوک چې د الله رب العزت پیروي کوي د هغو لپاره دا زیری دی. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. دا هغه واقعات دي چې امام زهبي رحمه الله په خپل کتاب کې الکبائر کې د پند لپاره دا ذکر کړي دي. پوره سند به امام زهبي رحمه الله ته معلوم وي، خو بیا هم د پند و عبرت دپاره دا بهتره دي. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي او هغه ځوانان چې په دې فاسدو اعمالو باندې اخته دي الله دې هغو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. الله رب العزت دې هغوی په خپل فضل و رحم و کرم سره د دې فاسدو اعمالو نه که هغه چرس دي، شراب دي یا نور نشهیي توکي دي، الله رب العزت دې دوی د هغې نه وساتي او د نیکې لارې هدایت دې زموږ سره ورته وکړي. او که په دې فاسدو اعمالو باندې دوی اخته وي د دوی ژوند هم داسې تیر شي نو په دنیا کې به هم ذلیلوي او په آخرت کې به د الله رب العزت په سخت عذاب کې دوی گرفتاروي. نه راشئ قدرمنو اوریدونکو د خپل لنډ ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ. د دنیا په مادیاتو باندې، د دنیا په متاعو باندې، د دنیا په ښایست باندې هیڅکله تاسو مه دوکه کیږئ. الله یاد کړئ، د الله ویرې ته په خپل زړونو کې ځای ورکړئ. د خپل فردي ژوند یا هغه ژوند چې په کورنۍ کې لرئ، هغه ژوند چې په ټولنه کې لرئ، ټول د الله رب العزت په اطاعت باندې، د الله په یاد باندې ښایسته کړئ. د مسلمان عزت، د مسلمان قدر هغه د الله په تابعداري کې دی چې هغه د خپل ژوند د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق تیر کړي. او که انسان په دنیا کې د الله د اوامرو د الله د احکامو نه سرغړونه وکړه، تل لپاره په منکراتو فجایو کې اخته و، د هغه دنیوي ژوند هم رسوا دی او په آخرت کې به الله په عذاب کې گرفتاروي. الله دې موږ تاسو ټولو ته هدایت وکړي په دې هیله. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شه. د بوتانو عبادت نه دنیا لا